अस्सलाम वालेकुम मलगुरो په دې ویډیو کې به در سره د پی ایس ایل حواله سره دوه اهم اپډیټ شریک کوم. یو خو د پی ایس ایل چې کوم منی ډرافټینګ د یو ډرافټینګ د پی ایس ایل پاتې دی، غټ ډرافټینګ خو الریډي شوی دی چې کې کلاړیان اغستل شوی دي. یو منی ډرافټینګ دی چې په دې میاشت کې کیږي. کله به کیږي په دغه منی ډرافټینګ کې به 100 کلاړیان اغستل کیږي. هر لوبډله به کم 100 کلاړیان اخلي. په دې باندې هم تفصیلا خبره کو. بل د پېښور زلمی میچز به کله ویږي. د پېښور زلمی د میچز مکمل شیډول به در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. دا دوه اهم اپډیټس د پی ایس ایل حواله سره په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله د پی ایس ایل چې کوم منی ډرافټینګ د پاغې باندې خبره کو. د پی ایس ایل غټ ډرافټینګ الریډي شوی دی. یو منی ډرافټینګ وډو کې ډرافټینګ چې ولا ویل شي هغه پاتې دی چې په دغه ډرافټینګ کې به هر یو لوبډله دوه کلاړیان اخلي. یو به فارنر کلاړی اخلي، یو به لوکل د پاکستان کلاړی اخلي. جی دوه کلاړیان به هر لوبډله اخلي. چې دا منی ډرافټینګ پهله ایکسپیکټډ و چې د 1 تاریخ نه ول مطلب د پدې میاشت کې دا کومه جنوري شروع ده، پدې کې 1 نه 10 پورې بکیږي، مطلب سٹارټ ورځ یادولې. خو بیا د پی سی بی سره مصروفیت په وجه باندې د پی ایس ایل چې کوم منیجمنت ته داغه د مصروفیت په وجه باندې دا ډیلی شو. اوس دا ډرافټینګ چې کوم دی 24 25 26 27 دا سلور ورځې د سلور ورځو کې په یو تاریخ باندې دغه منی ډرافټینګ کیږي چې د کې په پېښور زلمی هم دوه کلاړیان اخلي، یو به د بهر یو به د پاکستان. هر لوبډله به دوه کلاړیان اخلي، یو د بهر یو د پاکستان. جی اوس پر راشو د پېښور زلمی چې کوم میچز دي په هغې باندې خبره کوو چې د پېښور زلمی دی پی ایس ایل کې په سویم تاریخ میچونه دي، 100 میچونه دي. نو د پېښور زلمی په دی پی ایس ایل کې ټوټل 10 میچونه دي. هر لوبډلې سره پېښور زلمی دوه میچونه کوي. جی لاهور قلندر سره هم دوه میچ کوي، اسلام آباد سره هم دوه کوي، کراچي کینګ سره هم دوه کوي، ملتان سلطان سره هم دوه کوي. ټوټل 10 میچونه چې کوم دي پېښور زلمی په پی ایس ایل کې کوي. لومبنی میچ چې کوم دی د په 18 فروری باندې دی چې دای کویټا ګلیډیټر سره دی. جی په 18 فروری باندې لاهور کې میچ دی. جی بیا په 21 فروری 3 ورځې پس بیا په لاهور کې میچ دی چې کراچۍ سره دی. بیا په 23 فروری باندې ملتان کې میچ دی چې دای ملتان سلطان سره دی. بیا په 25 فروری باندې لاهور کې دی او لاهور قلندر سره میچ دی په لاهور سټیډیم کې. جی بیا په 26 فروری باندې هم په لاهور کې دی چې په اسلام آباد یونایټډ سره دا میچ دی. جی دا 15 میچونه دا شو. 15 میچونه چې کوم دي هغه نور داري چې په 2 مارچ باندې به راولپنډي کې لاهور قلندر سره د پېښور زلمی میچ وي. په 4 تاریخ باندې په 4 مارچ باندې د درېمې میاشتې په 4 تاریخ باندې به اسلام آباد یونایټډ سره په راولپنډي سټیډیم کې میچ وي. بیا په 5 مارچ باندې به راولپنډي سټیډیم کې ملتان سلطان سره هم میچ دی. بیا په 8 مارچ باندې راولپنډي سټیډیم کې کویټا ګلیډیټر سره میچ دی. او په 11 تاریخ باندې په کراچۍ کې میچ دی چې دا به هم کراچۍ سره ویجی د کراچۍ هوم ګراوند به ویجی. نو څنګه د پېښور زلمی خو خپل ګراوند نشته دی او نور چې څومره هم میچز دي، مطلب چې کراچۍ سره کم میچونه دي. یو میچ په لاهور کې دی، یو په کراچۍ کې دی. که چېرې د پېښور زلمی په پېښور سټیډیم کې میچ زو نو د لاهور قلندر سره چې کم 2 میچونه دي، یو په لاهور سټیډیم کې او یو په پېښور زلمی په پېښور سټیډیم کې. د پېښور زلمی چې کم کراچۍ سره میچونه دي نو یو میچ په کراچۍ کې او یو میچ په پېښور سټیډیم کې. خو بدقسمتۍ نه پېښور سټیډیم په پی ایس ایل کې شته نه، نو ځکه د پېښور زلمی چې کوم میچز دي چرته په اسلام آباد کې، چرته په ملتان کې، چرته په لاهور کې چې دغه میچز د دې شیډول شوي دي. په دې ویډیو کې دا اپډیټس ډیره زیاته مننه. والسلام.